الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پوښتنه کړې ده چې زمونږ سره مسجد چې کوم دی داسې نږدې نشته دی، جومات رانه لرې دی، داسې 1 کیلومتر کې دی. نو زه کور کې مونځ کوم که نه دغه مسجد ته ځم. نو که ته چېرته ځان کې لږ همت پیدا کړي او لږ کوشش وکړي او په کور کې مونځ نه کوي او دغه لرې مسجد ته ځي، نو دا به ستا دپاره ډېر لوی اجر او ثواب وي په نسبت د هغې چې ته په کور کې مونځ وکړي. ځان نه څه د سورلۍ بندوبست وکړه یا پیدل ځه، خصوصا په دې میاشت د رمضان المبارک کې. ستا د شوق او د جذباتو دپاره زه یو 2 احادیث درته پیش کوم او دا حدیثونه ځان ته مخې ته وړاندې که او ستا به د دغه لرې جومات سره مینه محبت هم پیدا شي. کله چې تا ته د دغې فضیلت او د دې اجر او ثواب معلوم شي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. دا حدیث بخاری کم دی، دا مسلم کم دی، دا مشکات کم شته، کتاب الصلاة باب المساجد کی راوړي په اولنی فصل کی. ابو موسی رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: د مانزه د ټولو نه زیات اجر هغه سړی ته ملاویږي چې په اعتبار د مسافت د ټولو نه زیات لري وي. یعنی د چا کور چې د مسجد نه څومره لري او هغه د کور نه مانزه دپاره مسجد ته راځي، نو دومره زیات ثواب به هغه ته ملاویږي. دا خبره د الله نبی صلی الله علیه وسلم کړې ده. بیا او فرمایل: څوک چې د مانزه په انتظار کې په مسجد کې کینی تر دې چې دی د امام سره مونځ وکړي، نو د ده ثواب د هغه کس نه زیات دی چې دی یوازې ځان نه په مونځ کې په کور کې مونځ وکړي او دی وده شي. او بل حدیث د مسند احمد کې داسې راغلی دی، 5م جلد صفحه 387 کې، چې په هر قدم باندې دته 10 نیکۍ هم ملاویږي. نو اوس چې ته یو مسجد ته مثال په طور 50 قدمونه واخلي او دی له بیا په 10 کې ضرب ورکړه، دا ته څومره نیکۍ د یو طرف نه وګټلې او د بل طرف نه دې څومره نیکۍ دې حاصله کړي. او بیا میاشت د رمضان المبارک هم ده، نو په دې کې خو د نفل اجر د فرض او د فرض اجر د اویا فرض سره برابر دي. نو یو خو دې حدیث نه ثابته شوه چې څومره دې د مسجد نه کور لري او ته جومات ته لرې ځي، نو د دې اجر ثواب تا ته زیات ملاویږي. یو بل حدیث دی، جابر رضی الله تعالی عنہ وی چې خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دیارکم تکتب آثارکم. دا د صحیح مسلم حدیث دی. جابر رضی الله تعالی عنہ وی مسجد نبوی ته نږدې سکورونه او د هغې نه کډې لاړې، نو هغه خالی شو. نو یوه قبیله و بنو سلمه، نو هغوی د دې جومات نه مسجد نبوي نه لرې اوسېدل. نو هغوی دا اراده وکړه چې یاره موږ به دغه کورونو ته کډه ویسو، نو دې مسجد ته به نږدې نو نږدې به مانځله ځو. کله چې نبی علیه صلوات والسلام ته دا پته ولګېده، نو هغوی راوغوښتل او تپوس یې ته وکړه چې تاسو داسې اراده کړې؟ هغوی ویلې او. نبی علیه صلوات والسلام ورته ویلې چې یا بني سلمه دیارکم تکتب آثارکم. بیا یې ورته ویلې دیارکم تکتب آثارکم. ورته یې ویلې چې ای بني سلمه، تاسو خپل همدغه کورونه لازم ونیسئ، ستاسو د قدمونو نښې به لیکلی شي. تاسو خپل کورونه لازم ونیسئ، ستاسو د قدمونو نښې لیکلی شي. په هر قدم باندې چې 10 نیکۍ شي، نو چې څومره سړی جومات ته لرې ځي، نو هغومره ده ته اجر او ثواب چې کوم دی هغه ډېر ملاویږي. نو کوشش وکړه چې په کور کې مونځ مه کوه او مسجد ته ځان رسوه، اگر چې ستا مونځ په کور کې کیږي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.